امام ترمذی حدیث تے حضور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اغا الفاظ مرتوائمہ چه تسلی ارتا ملوشی حضور مبارک فرمائی رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له حضور مبارک سے فرمائی مقصد مددین ادا دی چه دا جمعة الوداع دا اویشتم ورځ دا دوا یا درې ورځې او شپې ما او تا سره نورم شتا الہ العالمین تا چې مصلی او جانماز نه ګوره روچت نشي دا ګوره مونږ سره موکړه په الله باندې ځان وبخئ الله ته فریاد وکړئ الله ته ژړاګانې وکړئ الله ته د خپلو ګناهونو اعتراف وکړئ اوس هم ما او تا سره دا درې شپې په دغه رمضان کریم میاشت کې پاتې دي آئندہ چې کوم میاشت د رمضان کریم نظم اوستا هیڅ چا سره ګارنټي نشتا چې اگر رمضان کریم مبارک بزما اوستا په زندګۍ کې الہ العالمین د طرف ناراضي او کنه برازي دا هیڅ چا ته پته نشتا ځکه حضور مبارک څه فرمایلی دي په حدیث د ترمذی کې رغم انف رجل دا په عربی کې یو داسې یو پیغور غوندې بو لکه څنګه چې مونږ او تاسو پښتو کې چاته ویو چې بیخ دی وزا داسې کار مکوه یو قسم لا زورنه ورکو اغه زمانه دا الفاظو رغم انف رجل حضور مبارک فرمایي په خاورو کې دا پوزه کا کډ شي د اغه انسان په خاورو کې دا پوزه کا کډ شي د اغه انسان دخل علیه رمضان چې په اغه انسان باندې په خپل ژوند کې رمضان کریم مبارک میاشت را داخله شو او پروانه را پتیریږي ثم انسلخ او بیا په هغه باندې په ژوند کې رمضان کریم مبارک ټول میاشت تیر شو قبل ان یغفر له او د پکې دومره عمل اونک چې الہ العالمین د طرف نه د بخنه او مغفرت شي دای او بخلی شي د نجات ملو شي دای پکې جنتی شي حضور مبارک فرمای زما په امت کې د دغه انسان پوز په خاورو کې ککړ شي نو مونږ تاسو وسم د غدریش په دا کومې چې ما تاسو سره پاتې دي چرته الله د مکه دغه حدیث لاندې ما او تا نه یو چې یا وسه پورم په الله تعالی باندې خپل ځان نی بخلای نو دا باقی شپې بم تاسو په الله جل جلاله باندې اور سره چې د جانماز باندې بناس تکړه استغفار بوایي اللهم اجرني من النار بوایي اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا دغه چې د افطار په ټیم کې د سحری په ټیم کې د شپې په قیام په ټیم کې دغه الفاظ بزیات وایي ځکه عبد الله ابن عمرو ابن عاص دا یو صحابي دی امام ابو داود دا حدیث مبارک روایت کړی حضور مبارک ورته فرمای وی چې اے عبد الله ابن عمرو ابن عاص هغه انسان م جوړګا امام بخاری حدیث دی امام بخاری روایت کړی هغه انسان م جوړېګا چې یو ځل نیک عمل شروع کړي او بیا یې پرې عبد الله ابن عمرو ابن عاص ته فرمای چې هغه انسان م جوړېګا چې یو ځل نیک عبادت شروع کړي او بیا یې پرې لکه زمونږ او تاسو په رمضان کریم کې الحمدلله ډیر مؤمنان ډیر مسلمانان نیک عمل شروع کو بیا رمضان کریم مبارک نه بعد پری دی نو حضور مبارک دا خبره ک عبد الله ابن عمرو ابن عاص ته کړي دا دتیم کړي دا او ټول امت تیم کړي دا او حضور مبارک بالکل امام بخاری روایت ته په دغه حدیث کې حضور مبارک منع فرمایلی دا چې کله یو انسان نیک عمل شروع کا الہ العالمین اغل توفیق ورکا حضور مبارک فرمایي چې بیا هغه نیک عمل مپرې دی هغه کنټینیو جاری ساتي بیا نو دی وجنا کوشش پکار دی الہ العالمین د زمونږ او تاسو لا دا باقی درې ورځم د رمضان کریم او درې شپې د عبادت او د اطاعت او توفیق راکا الہ العالمین د دغه رمضان کریم کې زمونږ او تاسو ټول مغفور او مرحوم کا او موږ د خدای پاک او بخي په داسې حال کې د رمضان کریم زمونږ او پتا سو باندې الله او باسي چې موږ او تاسو پاغي کې بخلی شوی یو خو ان شاء الله امید بساتئ
یقین بساتئ چې الٰه العالمین به مونږ په دغه رمضان کریم کې بخلی یو، مونږ ته به ګناهونه معاف کړي، باقی چې کوم ورځې دی پاغه کې به ان شاء الله خپل استغفار اللهم اجرنی من النار چې کوم وظیفه ده ان شاء الله تعالی هغه به کنټینیو او جاری ساتو. الٰه العالمین د زموږ استادانو ټول عبادت قبول او منظور کا.